زه د الله په پناه کې راتل غواړم د الله په پناه کې راتل غواړم من الشیطان الرجیم د مردود شیطان شیطان مردود نه دا د دې ترجمه ده ولې شیطان نه خپل ځان بچکای شیطان وتا گمراه کوي او خاص کر شیطان هغه ټیم کې تا گمراه کوي چې کله ته قران کولاو کې په قران ځان پوهیږي مستا پسړه کې به وسوسه شیطان اچي زکستان پر حکم دے فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم اے مسلمانانو چې کله تاسو قران کولاوي تلاوت کلام پاک کوي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای چې شیطان نه تاسو بچي دا موږ ته حکم دی زکه پکار دادا چې تلاوت مخ کې لازمن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تلاوت وشي شیطان نه ولي پناه مختلی زکه چې شیطان وسوسه چې شیطان منګه غلط لارې مانه اچي او کوشش کوي چې منګه گمراه شو ولې چې شیطان په خپل گمراه دی یو سړی چې په خپل گمراهي دیغه دا کوشش چې دا بل سړیم گمراه شي ولې په خپل بیلار دی شیطان هم دا کوشش دی سورہ زمر کې الله رب العزت فرمایي قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين شیطان چې کله الله پاک مردود کو لعنت پیر اورید شیطان قسم وخور چې الله تا خو لعنت کړم لیکن زما دین ستا په ذات قسمی ستا بندگان به گمراه کوم الله رب العزت ورته فرمایل بس تا لپاره مهلت ته سمره چتا کی زوري اغه زور استعمال کا زما بندگان ته د دین نه نشاړاوله الله رب العزت ورته فرمایل قال فالحق والحق اقول الا عبادك منهم المخلصين زما بندگان چې کوم مخلص دي هغه ته نشاړاوله هغه په دین باندې کلک ولاړل هغه بندگان چې مخلص دي زما عبادت کوي ستا په خبرو کې رالل دیني پرې خودو مداوا اورې ټول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين زبدا جهنم تاسونا او دا سمره خلق چې ستا فرمان بردار دي ټول نه بدا جهنم ډک جهنم ته واچو نو شیطان نه هر حالت کې پناه غواړي چې شیطان نه ته بچ او پناه با دی الله په پناه کې ځان راوړي ولی دی الله پاک دی پناه نه غټه پناه دی بل چانی سے یو انسان چې دی الله په پناه کې راغی بس کامیاب شو بیا غي نه بعد منغوي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله خاص دی الله په نوم باندې خاص دی الله په نوم باندې اسم معنا نوم دی اسم معنا نوم او الله خاص دی الله په نوم باندې الرحمن چې ډېر غټ مهربان دی الرحیم زیادہ رحم کون کے دے زیاد رحم کون کے دے خاص دی اللہ تعالی پنوم بانی چې ډېر مهربان دی او زیاد رحم کون کے دے زد دا قرآن کریم شروع کوم اوس دی شروع کول دا معنا په بسم الله کې نشته په بسم الله کې صرف دومره خبره ده بسم الله الرحمن الرحیم خاص دی الله تعالی پنومانه چې مهربان دی او زیات رحم کون کې دی دومره خبره شروع کول معنا نشته شروع کول معنا منګه مرادالو دی با په وجمانی اے الله ستا مدد منغواړو او ستا په مدد باندې دا قران کریم منصور وکاو چې ته ډیر غټ مهربان بادشاہ ستا رحم دے او اے الله ته رحیم بادشاہ چې ستا رحم او ته رحیم نو موږ به دا قران کریم او آیو
او موږ په ځان پوهه کو او د دې په ذریعه سره به موږ د عذاب نه بچو. رحمان معنا صدا رحمان معنا ډیر زیات مهربانا، ډیر زیات مهربانا او ډیر زیات مهربانا یعنی کته غواړي کته نه غواړي الله پاک تعالی را کوي. دې ته ویل کېږي ډیر غټ مهربان بادشاہ. کته غواړي بیام تعالی را کوي، کته نه غواړي بیام تعالی را کوي. دې ته ویل کېږي زیات رحم کوونکې. وس یو انسان دی او خپل رنگ دی الله نه دی غوښتلې دی مور په خېټه کې، لیکن الله پاک ولا رنگ ور کړی دی. دا اوس دی الله پاک مهرباني ده. یو معصوم دی د مور په خېټه کې دی خپل ژوند دی نه دی غوښتلې، لیکن الله ولا ژوند ور کوي. دا ژوند ور کول دی الله پاک دی طرف نه دی او د سوال نه دی کړي، نه دا معصوم په سوال کويږي. الله پاک ولا رزق ور کوي، دی رزق دی د سوال نه دی کړي. نو دې ته ویل کېږي زیات رحم کوونکې، یعنی چې ته نه غواړي بیا هم تعالی الله پاک را کوي. دې ته ویل کېږي مهربان بادشاہ، ډېر زیات مهربان بادشاہ. او بل معنا علماء کرام فرمایي چې د دې تعلق مسلمانانو سره دی کافرانو سره دی. ولی مسلمانان دی الله نه غواړي، کافران نه غواړي، هغه نه غواړي. ولی هغه په دین باندې نه دي، په اسلام باندې نه دي، عقیده نشتا. بیام الله پاک غیلم ور کوي کافرانو لا او مسلمانانو لم ور کوي. پکار دادا چې الله پاک صرف مسلمانانو لا ور کوله او کافرانو لا الله پاک رزق نه ور کوله، لیکن الله پاک کافرانو لم ور کوي مسلمانانو لم ور کوي. نو ډېر زیات رحم کوونکې بادشاہ یو دی الله رب العزت ذات دی. پکار دا چې هغه سړی چې کوم ګناه کوي الله پاک بھی دروازې بندي کی، جاغه ژوند ختم شي، الله پاک د طرف نه عذاب راشي او هغه سړی ختم شي. لیکن نه، الله ډیر زیات مهربان بادشاہ دی. بیا دا شان الله پاک دومره مهربان دی چې دلته په دې دنیا کې په مسلمانانو په کافرانو په هر چا باندې مهربان دی. او الرحیم الله پاک په آخرت کې صرف په مسلمانانو باندې مهربان دی. زکوي چې یو مسلمان لا اله الا الله وای الله پاک غل عذاب نه ور کوي، عذاب نه وای الله بچ ساتي. یو مسلمان دی چې هغه الله تعالی نه دعا کوي الله پاک و مهربان شي، الله پاک به دغه دعا مطابق دغه دعا قبلې. دعا د هر مسلمان قبلېږي، لیکن یو سړی په دې باندې کویږي صرف نه. دعا د هر چا قبلېږي. حدیث مبارکه کې بار بار موږ دا وایو چې د هر چا دعا الله قبلې، د چا دعا الله پاک رد کوي نه. سورۃ الفاتحه دې سورۃ ته ویل کېږي سورۃ فاتحه. دویش نمونه د دې سورۃ په احادیث کې منقول دي. دویش سورۃونه علماء بیان کړی دي. په احادیث مبارکه کې هغه سورۃونو نمونه موږ ته ملاويږي. هغه نمونه کې یو نوم چې کم دي نو هغه ته ویل کېږي سورۃ فاتحه. فاتحه د قران کریم ترتیب په حساب سره اول سورۃ چې کم دي نو هغه سورۃ فاتحه. دینه قران کریم شروع کیږي. د فاتحه معنا شروع کول کولاول. نو قران کریم منګه د دې سورۃ نه کولاو زکه دې ته ویل کېږي فاتحه. او دا آسان چې کله موږ مز کې ودرېګو مز شروع کوو نو مز موږ چې شروع کوو هغه موږ دې سورۃ ته شروع کوو زکه دې ته ویل کېږي فاتحه شروع کول وایي کولاو ولو د دې سورۃ په ذریعہ باندې زکه دې ته ویل کېږي سورۃ فاتحه. دا آسان دې سورۃ ته سورۃ شفا ویل کېږي. شفا شافیہ شفا ورکون کې دا سورۃ چې په یو مریض باندې دم کې الله پاک هغه مریض له شفا ورکړي. الحمدلله چې تا شروع کړه والناس والحمدلله شروع کا ولزالین پوری تاوي نو دی الحمدلله والا ولزالین پوری چتاوي او په یو مریض باندې تا دم کو الله پاک په دې په جمانه هغه شفا ورکړي. حدیث مبارکه کې بخاری جلد ثانی صفحہ 304 کی یو حدیث منقول ہے. حدیث کی دادی صحابہ کرام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
یو جهاد موکل ولېګل ا جهاد د چلاړل واپسې کې راتل پدی مان شپشوا چکل پدی مان شپشوا نو دی هغه کلی کې ځان لا شپې دی پاره تیارې وکړو عقلی والا خلق چې کم دي نو دی شپې ته نه پرې خودل لګنن سما چې زمونږه تبلیغان بایگان چرته لړ شي کنه خلک نه پری خلق والا بستریم دی جمعات نارتا وکړو دا شان هغه کلی والا خلق چې کم دي نو دی په خپل کلی کې نه پرې خودل او دی ته دا وی صحابي چې تاسو بی دینه شوی ہے دی وخت چې یو سړی بی دینه شي کنه هغه ته دا سړی بی دینه شو یعنی مسلمان نه دی هغه وخت کې چې کم سړی د مشرکانو د مذهب نه واوړې دو او په صحیح مذهب باندې به مسلمانان به نو د مشرکانو باغه ته وی صحابي صاد الف زبر صا با یزید بی صحابي به ورته وی ودا بی دینه شو نو هغه مشرکان او هغه سردارانو دي ته وی چې تاسو مسلمانان شو یعنی بے دینه شو یې صحابي شو یې زمون کلی کې تاسو شپه مکو من تاسو هرگز نه پریدو بستری باندې آتا ہے بار لاړل کلینا بار شپه وکړه چکله شپه وکړه نو دا ټیم کې د دې سردار مار بچی چو او دی هغه غزار دی هغه په جسم کې پیدا شو ازار چې کله پیلاو شو دا خلق بیا یو طرف روانو بل طرف روانو خلق معنی دمونه کول شیرا ستریکو شي سهیلو شي چې دا ازار ختم شي اخر هغه سردار خلق چې مجبور شو هر چا پسې لاړ لیکن هغه ازار دی هغه دی جسم نه ونه هغه بیا چې مجبور شو رالل صحابه کرام ته فرمای چې زمون سردار مار چې چلے دی او تاسو هغه باندې دم واچو چې هغه الله پاک شفا ورکي دي صحابه کرام ورته فرمایل بالکل من بدمو کو لیکن دیش بیزی براکای دیش بیزی با د دې دم په بدله کې او د دې پوکی په بدله کې او د سوره فاتحه په بدله کې تاسو نه منغالو دا کسان دیش او دي د اسمانو کو جهاد من واپس لالو خوراک کا صحیح انتظام نشته لہذا هر یو کس ته یو بیزه ملاوش اغه د معنی رضامندی اختیار کړ چاو کزمن سردار ټیک شو او تاسو دم واچو نو بس من بتاس له دیش بیزی راک دی وخا یو صحابي پاسې دو پاغه معنی دم کو اغه ظاهر دیغه د جسم نه وته او حدیث مبارکه کې راځي چاغه صحتیاب شو شفا ورته الله ورکړه شفا خو الله ورکړي کنه الله پاک ولې شفا ورکړه بس بیا دي صحابه کرام ورته فرمایل چې اوس تاسو دیش بيزي مونږ له راوړی راکای زموږ تاسو وردا واده هغه دیش بيزي راوړي او دي صحابه کرام له ورکړي لیکن دی آپس کې د دې تقسیمونه کو دین اړل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاصه مدینه منوره ته او د دیش بيزي بوتلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل یو سردار مار چې چلو من هغه تشفق ولا هغه من منا کړو بیا هغه سره زمون وای دا اوسه پدیش بيزومانی دم منغو کو هغه دیش بيزي راکړي نو موږ دا بيزي آپس کې زکه تقسیم نکړي موږ دا خیالو کو چې دا جائز دي که ناجائز دي حلال دي که حرام دي موږ زکه تقسیم ونه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل بهترین اجرت بهترین مزدوری هغه مزدوری د چې په قران کریم باندې والی دا خپل مزدوری د دین بل خپل مزدوری نشته چې تاسو په قران کریم باندې ملاو شي او دا خبره یاد ساتئ زمان پدی کی حصہ کوي د دیش بيزو کی معلوم حصہ کوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته حافظین نه پکار لیکن داغي پسلونو کې چکم شک او شبہ هغه شک شبہ داغي د زړه او مساله چې دا تاسو د لپاره بالکل حلال دی او جائز دی تاسو آپس کې تقسیم کولای شئ ننوم دا حکم دی چې یو سړی دی چا دم کوي نو یو سړی کاغلا په خپل رضا باندې پیسې ورکوي نو ورکول پکار دي لیکن یو سړی چې طاقت دی داغه نه زیات پیسې اغستل مناسب نه دي ولې یو سړی دی هغه سان نه والا ماخام پوری مزدوری کوي 1500 2000 روپۍ مزدوري وای او یو دمګری دی یو چوپ په زمانه هغه نه 2000 روپۍ والی یو چوپ معنی لوګوند ګټې مو لګي
او بس سړي سان والا ماقام پوری مزدوری کړي دا انصاف دي تقاضې خلاف ځکه بیا دي هغه پیسو کې انسان ته برکت نه ملایي حالات ټول خراب ها مناسب حساب سره لکه نن سبا چې کم دی او سړی ورکې 200 300 500 دا په سمجھ کې راځي چې او مالدار او تپی دم کوي او ته دیغه دم دی بارزي نو بیا چې څومره ته مطالبه کې استاخو غره ځکه دې صورت ویل کېږي سورې شفا چې دې په ذریعہ سره الله پاک مسلمانانو لا خلق له شفا ورکړي دغه شان دې صورت چې بارک راضي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خصا حضرت جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ناس اچانک د اسمان دروازه کولا وشوا حضرت جبريل علیہ الصلوۃ والسلام بر اسمان ته وکتل هغه دروازه کولا وشوا چې د هغه نمخ کې هغه دروازه نو کولا وشوي او اسمان نه اعلان وشو هغه فرشتہ چې کوم اسمان کې هغه اعلان کړي اے رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک تعالی چې سوره فاتحه را کړی دا او دا شان الله پاک تعالی د دې سوره بقره آخري آیاتونه را کړی دي چې په کوم کې دي ربنا 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 لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا دا ربنا آیاتونه دي الله چې تعالی کوم دا آیاتونه را کړی دي او سوره فاتحه را کړی دا الله رب العزت ستانه مخکې یو نبی نه دور کړي الله پاک تعالی را کړی دا تورات کې نشته انجیل کې نشته زبور کې نشته الله پاک د دې انعام پتا باندې کړی دی نو ځکه دې دا شان سوره شفا ویل کېږي سوره صلات ورته ویل کېږي ولې چې په موږ کې د دې صورت دورای کېږي او دا شان دي صورت نو المقاصد هم دي یعنی ټول مقاصد مجموعه داغه تفصیل دا ده چې په دې صورت کې دی الله رب العزت د ذات ذکر دی الله د ذات ذکر دی دا شان په دې صورت کې دی الله رب العزت د پہچان ذکر دی معرفت خداوندی ذاتی باری تعالی معرفت خداوندی دا دویم شی او دریم اسماء و صفات لله رب العالمین دی الله پاک نمونه او صفاتونه پدې کې دي دی الله پاک یو نوم دې پدې کې الله بل نوم دې رب العالمین او دریم دې الرحمن سلورم دې الرحیم او پنځم دې مالک دا صفاتی نمونه دي نو الله پاک ذاتی نمونه او صفاتی نمونه پدې کې دي بیا دا شان پدې صورت کې چې کوم دې نو هغه فرقه چې کومه گمراه دي دیاغي دي گمراهي ذکرون په دې صورت کې ده او دا آسان دي بدعت اختیار کول والا دي بدعت ذکرون په دې صورت کې ده زکه دې ته ویل کېږي المقاصد او دای تفصیل له ذاتی باری تعالی معرفت خداوندی نوم دی الله رب العزت گمراه فرقو ذکر او دی بدعت والو ذکر الله پاک په دې صورت کې کړي او ټول قران کریم کې چې دا وګورئ نو دغه بتا ته بار بار راځي بار بار الله پاک تا د دې یاد دهانی کوي نو دا صورت چې کوم دی دینه مخ کې موږ بسم الله الرحمن الرحیم وایو تکشیف خو نه ہے ها که تکشیف خو چې بس بسم الله الرحمن الرحیم وای دا بسم الله چې موږ د دې صورت ته مخ کې وایو پدې کې دا خبره ده چې آیا دا بسم الله د قران کریم جز ده او کو جز نه ده علما فرمایي پدې باندې کې اتفاق ده چې بسم الله الرحمن الرحیم د قران کریم جز ده زکه سورې نمل کې الله پاک فرمایي انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم اغلطا بسم الله ذکر شته نو پدې معنی اتفاق ده چې بسم الله الرحمن الرحیم د قران کریم جز ده او څوک چې دا انکار کوي چې بسم الله الرحمن الرحیم د قران کریم جز نه ده هغه سره کافر کیږي هغه سره د اسلام نه وځي البته بل یو خبره هغه دادا چایا بسم الله الرحمن الرحیم هر صورت جز ده او کنه ده پدې بالا کې اختلاف ده د قران کریم جز خو ده لیکن تاسو وکړی د هر صورت نمخ کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکل کیږي او هر یو سره بسم الله الرحمن الرحیم د هر صورت نمخ کې وای بسم الله الرحمن الرحیم د هر صورت نمخ کې بیل پکار دي اوس دې بارا کې
امام مالک رحم الله فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم نه د سوره فاتحه جز ده او نه دا د قران کریم مکمل آیات ده. مکمل آیات نه قران کریم جز ده خو مکمل آیات نه ده. دا امام مالک رحم الله فرمایي. امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم د سوره فاتحه جز نه ده لیکن دا چې د قران کریم جز ده. امام شافعی رحم الله فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم د سوره فاتحه جزم ده د قران جز هم ده. دا امام شافعی رحم الله فرمایي. امام شافعی رحم الله فرمایي چې دا سوره فاتحه و آیاتونه و آیاتونو په حساب سره امام شافعی رحم الله فرمایي صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالين. دا یو آیات ده چې دا موږ یو آیات شمار کو دا یو آیات شمار کو نو بیا د سوره فاتحه شپږ آیاتونه جوړیږي او حدیث کې راځي چې سوره فاتحه و آیاتونه دي. امام شافعی رحم الله دا خبره کوي هغه یو آیات دا ده الحمدلله رب العالمین دا یوش بیا وی الرحمن الرحیم دویم آیات شو مالک یوم الدین دا دریم شو ایاک نعبد و ایاک نستعین سلورم اهدنا الصراط المستقیم پنځم بیا فرمای صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا شپږم شو او سوره فاتحه کې و آیاتونه پکار دي نو و آیاتونه به ال پوره کیږي چې ته بسم الله الرحمن الرحیم د سوره فاتحه جز وګرځي بیا مداوم آیات منګ وای چې نه دا تا چې یو آیات شمار کړل دا یو آیات نه دا دو دي. الحمدلله رب العالمین یو آیات ده الرحمن الرحیم دویم مالک یوم الدین دریم ایاک نعبد و ایاک نستعین سلورم اهدنا الصراط المستقیم پنځم صراط الذین انعمت علیهم دا شپږم ده. دغه کې آیات پورش غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا وم آیات ده. من وایو دا دو آیاتونه دي دا یو آیات نه ده. ځکه امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي قران کریم چې کوم سوراتونه دي 114 113 سوره فاتحه چې وباسي 113 هر سورت نمخ کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل کېږي او لیکل کېږي. د دې وجه سره د دې وجه دادا چې دو سوراتونو په میاس کې فرق دی پاره بسم الله الرحمن الرحیم لیکل کېږي. که مثال په تور باندې یو سورت دا ختم کو او تا دا وی الحمدلله رب العالمین ولا الضالین آمین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه تا په میاس کې بسم الله ونوي نو یو سړی بیا په دې نه پويږي چې دا سوره فاتحه ده او دا سوره بقره هغه وایي چې بس دا دویمم سوره فاتحه ده دا اولم سوره فاتحه ده. نو دو سوراتونو په میاس کې د فرق لپاره الله پاک بسم الله الرحمن الرحیم نازل کړي دي او دا د یو سورت جز نه ده دا د فصل لپاره. فصل معنا جدائی چې یو سورت د بل سورت نه جدا شي. فرمای چې مصحف عثماني حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې چې کله د قران کریم لیکل شروع شو نو د دو سوراتونو په میس کې بای بسم الله الرحمن الرحیم لیکو چې خلق د دینه اندازه ولګي چې دا سورت جدا ده دا بل سورت جدا ده. بس بیا تاسو ته ترجمه کومه ټیم زیادي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زدی الله پناه غواړم د شیطان مردودنا. بسم الله الرحمن الرحیم خاص پنومانی دی الله تعالی الرحمن چې ډېر مهربان دی الرحیم زیاده رحم کون کې دی. زدا قران کریم شروع کوم الله پاک دې موږ ټول عمل کول توفیق